وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. د ملګری تپوس کوي چې تقلید حکم څه دی او د تقلید د ابطال دپاره دلایل په قرآن او سنت کې څه دي. اول د تقلید معنا د کول پکار دي چې د تقلید معنا او مقصد باندې سړی ځان پوهه کړي. د تقلید لفظ چې دی دا د قلادتون نه دی. قلاده څه ته وایي؟ قلاده پټې ته وایي، امیل ته وایي، غاړکې ته وایي. قرآن کریم کې سورۃ مائده کې الله سبحانه وتعالی فرمایي ولل قلائد، او قلائد هغه سارو ته وایي چې هغې ته غاړه کې رسۍ، امیل وغیره چولی شوي. لکه حدیث کې داسې راځي، د بخاري حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو قاصد لګلې هغه ته وی چې ته به نه پرېږدې فی رقبة بعیر قلادة من وتر الا قطعت. که د اوښ په غاړه کې څه قلاده وي د ژی او څه امیل وي، غاړکې وي، نو هغه به قطعکې او لرکې به. نو تقلید معنا د چا په غاړه کې پټه اچول، غاړکې اچول، امیل او رسۍ اچول. دارنګې د چا خبره بغیر د سوچ او د فکر نه منل. نه د عربی ټول د لغاتو کتابونه لکه المعجم الوسیط صفحه 254 کې وایي، او قاموس المحیط صفحه 296 کې دا خبره کړې. نو تقلید دا لفظ چې دی اول دا په شریعت کې نه دی راغلی، استعمال شوی نه دی. که استعمال شوی دی نو د سارو دپاره او حیواناتو دپاره استعمال شوی دی، د انسانانو دپاره نه دی راغلی. د دې وجې نه ابو داود کې یا د حدیثو نورو کتابونو کې، بخاري کې باب تقلید الغنم او باب تقلید البقر راغلی دی. د سارو او دارنګې د ګډو بیزو د غواګانو په غاړه کې امیل او غاړکې اچولو ته او پړې اچولو ته تقلید وایي. د انسانانو په باره کې دا قرآن حدیث کې دا لفظ نه دی راغلی، او دا لفظ یو شرعي لفظ نه دی، یو بدعي لفظ دی چې دا د انسانانو په باره کې دا بدعي لفظ استعمال شوی دی. امام شوکانی رحمه الله په ارشاد الفحول کې د اصول فقه کتاب کې د تقلید تعریف دی الفاظو سره کوي. هو العمل بقول الغیر من غیر حجة. تقلید چې دی دا عمل کولی په قول د غیر باندې بغیر د دلیل نه. او امام غزالی په المستصفا کې 2 جلد کې د دې تعریف داسې کوي هو قبول قول بلا حجة. د چا خبره بغیر د دلیل نه قبلول. امام ابن حمام حنفی اغم د تقلید تعریف کړی دی العمل بقول من ليس قوله احدى الحجج بلا حجة. عمل کول په قول د هغه چا باندې چې نوی قول د هغه یو د دلایلو نه، یعنې شریعت کې د هغه قول څه دلیل نوي او د هغه په قول باندې عمل کول بلا حجتن بغیر د دلیل نه. دا مختلف تعبیرات دي، خدا مقصد او مفهوم او معنی یو ده. دا خو د تقلید معنا شوه. د تقلید حکم چې دی په اصول او په فروع کې تقلید کول دا حرام دی، ځکه الله رب العزت په هر مکلف انسان باندې خپل طاعت او د خپل رسول طاعت فرض کړی دی.
د چا پړندو سترګو باندې خبره منل د چا بې دلیله خبره منل دا الله رب العزت په قرآن او په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نه دی ویلي الله نه دی ویلي بلکې الله رب العزت فرمائی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ سورۃ النساء کې الله فرمائی کستاسو تنازع رااله اختلاف راغی نو د اختلاف حل دا به الله او رسول ته واپس کیږي یعنی قرآن او حدیث ته یو خبره باندې اختلاف راغی نه هغه به یو امام ته یو عالم ته یو مجتهد ته نه واپس کیږي یو بل کتاب ته نه واپس کیږي سوا د کتاب الله او سنت رسول صلی الله علیه وسلم نه دا آیات د تقلید جړې وباسي ختمه یې بالکل ګوره دا تقلید چې دی دا د خو خلکو صفت نه دی راغلی اون چې قرآن او حدیث مطالعه کو نو همیشه تقلید د باطل پرستو خلکو صفت راغلی دی حق پرست خلک تقلید نه کوي هغوی اتباع کوي د حق پسې ځي په دلیل باندې د مشرکینو په صفت کې راځي سورۃ الزخرف کې او دارنګې نورو ځایونو کې د دې په معنا سره مختلف آیاتونه دي انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون مشرکین وی د حق په مقابله کې مونږ خپل مشران خپل مشایخ خپل آبا او اجداد دا په یو مذهب او په یو طریقه موندلي دي وإن على آثارهم مهتدون ومونږ به د خپلو مشرانو په نقش قدم باندې روان یو دا د حق په مقابله کې د دلیل په مقابله کې د کتاب الله او سنت رسول په مقابله کې مشرکان دا خبره کوي دلیل شو په دې باندې چې تقلید غټه ایجنډه د مشرکانو ده او مشرکان چې دي هغوی دا پیش کوي خلکو ته په دلیل کې دارنګې الله پاک د یهودو نسوارو باطل پرستو باره کې وی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دی یهودیانو نسوارو خپل احبار جمع دا حبر غټ عالم ته وی خپل غټ غټ مولیان او خپل پیران او درویشان هغه په رب باندې نیولي ترمذی کې حدیث راځي د عدی بن حاتم نه چې دی راغی نو د دې غاړه کې اول یو د سرو زرو صلیب اچولی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اطرح عنک هذا الوثن دا بوت د مرۍ نه وغورځوه دا صلیب لرې کا بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا آیات دغه وخت کې لوستو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله چونکې دا نصرانی و مخکې او اسلام کې داخل شو نو د یو اشکال ذهن ته راغی چې الله پاک په دې آیات د سوره توبه کې وایي چې یهودیانو او نصارو خپل علما او خپل پیران او راهبان پر رب سره نیولي نو دوی یا رسول الله انهم ما كانوا يعبدونهم دې خلکو خو چرته د خپل مشرانو علماو او احبار رهبانو داغي عبادت نه دی کړو څنګه الله وایي چې پر رب سره نیولي رب خو هغه چې داغه عبادت کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم پوي کو انهم اذا احلوا لهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا حرموه وذلك عبادتهم دې مولیانو پیرانو چې کله یو د الله پاک یو ناجائز شی بدی وته حلال او جائز کو دی با بلا دلیلا او بلا سوچ او فکر دغه مولیانو پیرانو خبره منلې هغه شی به جایز به وته حالان کې په شریعت کې کتاب الله کې او دغه وخت پیغمبر په سنت کې باغ نه راو واذا حرموا عليهم شيئا حرموه او چې کله یو شی په حرام کدي وی چې دا ناروا دي دا حرام دي دا ناجایز دي بغیر د دلیل نه بغیر د اتباع نه داغي خبره به بس تقلید به داغي شروع کو هغه ته به فذلك عبادتهم نبی صلی الله علیه وسلم ورته بس دا عبادت ته نو دا آیت هم دلیل شو په دې خبره باندې چې دا تقلید دا ګور باطل فرستو خلکو کار دی دا د يهودو کار دی دا د نصارو کار قرآن په دې باندې گواه دی حدیث په دې باندې گواه دی امام شافعی رحمه الله
هغه فرمای وی من قلد معینا في تحریم شيء او تحلیله وقد ثبت الحديث على خلافه ومنعه التقليد عن العمل بالسنة فقد اتخذ من قلده ربا من دون الله تعالى. اوس دا امام شافعی صاحب د دې آیات د لاندې دا خبره کوي وچا چې د یو معین شخص تقلید شروع کو په ټولو مسایلو کې، په تحریم، په ناجایز کولو، په حرام کولو د یو شی کې او په حلالولو د یو شی کې، او حال دا دی چې حدیث او سنت د رسول الله داغه په خلاف باندې یو امام، یو شخص، یو عالم یو شی ته حرام ویلی دی لیکن حدیث کې هغه حلالي، یا حدیث کې یو شی حرامي ناجایز هغه ته حلال ویلی، او د منکی تقلید د عمل کولو نه په سنت باندې، فقد اتخذ من قلده ربا من دون الله. د دې چې د چا تقلید کوي، کم چې د مقلد دی، دا مقلد هغه خپل مقلد پر رب سره نیسی سوا د الله نه، د رب درجه ور کوي، ځکه تحلیل او تحریم دا کار د چا دی؟ دا د الله دی. داغه د وجه نه حلالي هغه شی چې الله ناروا کړی، داغه د وجه نه حرامي هغه شی چې الله روا کړی دی. د دې وجه نه امام ابن تیمیه رحمت الله علیه الانصاف کې المرادوی داغه قول له ناغه د شیخ الاسلام ابن تیمیه قول نقل کوي من اوجب تقلید امام بعینه استتیب والا قتل. کوم سره چې د یو معین امام تقلید په خلکو باندې واجب کوي چې لکه د پلانکی امام تقلید واجب دی، د دنه به طلب د توبې کیږي او کو نی توبه نو باسي نو د دله سزا قتل ورکړي شي، ځکه چې د هغه شی په خلکو باندې واجب کوي چې هغه د تحلیل او تحریم او د جایز او ناجایز ذمہوار ګرځي، او دا د خصائص او د ربوبیت نه دی، او د کې بعضې مرتبه د شرک دي. او دارنګه ابن الحمام حنفی اغم دا خبره کوي چې ان التزام مذهب معین غیر لازم، التزام لازم کول د یو مذهب معین لکه حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنفیت وغیرہ دا وی لازم نه دی علی الصحیح بنا بر قول صحیح، او حالانکه عام احناف سوی چې دا واجب دی، او دا ابن الحمام سوی چې د یو مذهب معین التزام کول دا په هیڅ باندې لازم نه دی، ځکه نه الله واجب کړی دی نه رسول واجب کړی دی، او کوم شی چې الله او رسول نه دی واجب کړی په خلکو باندې هغه د خلکو په خولې باندې نه لازمیږي، په خلکو باندې دا لازم نه دی چې یو مذهب به د ائمو د یو سړي مذهب به اختیاري او د هغه تقلید به کوي په دین کې، چې څومره خبرې هغه کوي هغه به مني او چې هغه نه وي نه به نه مني. دا طریقه د صحابو په دور کې نه وه، دا طریقه د تابعینو په دور کې نه وه، دا طریقه په تبع تابعینو کې نه وه، دا په خیر القرون کې نه وه. او په دې باندې شاه ولی الله رحمت الله علیه چې د دې بر صغیر لوی محدث تیر شوی دی، هغه په خپل کتابونو کې دا اقرار کړی حجت الله البالغه کې، الانصاف کې، عقد الجید کې، چې هغه دا وایي چې دا تقلید دا بیماری چې ده د مذهب معین تقلید کول حنفیت او شافعیت او بیا یو مذهب پسې تلل په ټولو مسایلو کې وی په دې تر د څلورمې صدۍ پورې خلک په دې باندې نو متفق، خلک په دې باندې نو د څلورمې صدۍ په ابتدا کې دا بیماری پیدا شوې، دا بدعات پیدا شول، نورم بدعات ډیر پیدا شو، یو پکې بدعت د تقلید پیدا شو. امام ابن قیم رحمت الله علیه هم دا خبره کوي انما حدثت هذه البدعه في القرن الرابع المذموم على لسانه صلى الله عليه وسلم. په اعلام کې دا خبره کوي چې دا بدعت د تقلید په څلورمه صدۍ کې چې هغه باندې بد ویل شوی دی په ژبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم.
دا په څلورمه صدۍ کې پیدا شو. اوس ائمه چې څومره دي ائمه د دین د هغې څه ګناه نشته. امام ابن تیمیه کتاب رفع الملام چې د دغه ائمو نه ملامتیا اوچته ده، ځکه دا خو مجتهدین دي، د هغې خو څه ګناه نه ده، هغې خو د تقلید نه خلک منع کړي دي. اخو مجتهدین دي، مجتهد باره کې راځي اذا اجتهد الحاکم، حدیث صحیحینو کې راځي فاصواب فله اجران. یو حاکم یو امام یو مجتهد اجتهاد وکړو د حق ته ورسېدو، الله به له 2 اجره ورکړي. وان اجتهد فاخطأ فله اجر، او کو اجتهاد یې وکړو خطا شو نو بیا مله یو اجر شته دی. دا خو ماجور دي، هغې ملامت نه دي بلکې هغې خلک د تقلید نه منې کړي دي. امام شعراني میزان کې د دغه ائمو اقوال نقل کړي دي. دارنګې نورم محدثین او علماو دا را جمع کړي دي. امام ابن قیم په اعلام کې، دارنګې شاه ولی الله په رحمه الله په الانصاب کې، او دارنګې حجت الله البالغه کې. د امام ابو حنیفه قول اذا صح الحديث فهو مذهبي، کله چې تاسو ته صحیح حدیث ملو شي بس دا زما مذهب دی. کله به فرمایل لا يحل لاحد ان ياخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذناه، چا د پاره دا حلال نه دي چې زمون قول باندې عمل وکي کمه پورې چې ورته ماخذ نی معلوم چې مونږ دا د کم ځای نه دا خبره په کم دلیل او بنیاد سره کړې ده. زمونږ د خبره د پاره به دلیل ګوره. او کله فرمایي حرام علی من لم يعرف دلیلی، وی حرام دی په هغه چا باندې چې زما د خبرې دلیل یې نی پیژندلی او زما په خبره فتوا ورکوي. او دیم فرمایل چې فاننا بشر نقول القول اليوم، مونږ یو بشر او انسانان یو، نن یو خبره کوو ونرجو عنه غدا، او سبا د هغې نه بیا رجوع کوو. د امام ابو حنیفه مشهور شاګرد امام یعقوب ابو یوسف رحمه الله، هغه به د امام ابو حنیفه هره خبره لیکله، ځکه استاد یو، استاد خبرې خلک لیکي یادوي. د امام صاحب ورته وایي ویحک یا یعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني، اے یعقوب ابو یوسف تعالی دې هلاکتي ملکا هر هغه خبره چې زمانه اوري، ولی زنن یو رای ویم و اترکه غدن سبا پریدم، سبا میں بل یو رای بل سبا غ پریدم. او کله به داسې فرمایل چې کله زما خبره د کتاب الله او د سنت رسول خلافی فترکو قولی زما خبره پرېږدئ. ګوره دا د امام ابو حنیفه نه صریح ادله دي په نفي د تقلید باندې. امام مالک رحمت الله علیه به فرمایل انما انا بشر، زه انسان یم، اخطئ و اصیب، کله خطا کېږم کله یو مسله کې حق ته رسېږم. فانظروا فی رای، زما چې کومه رای دی کې سوچ وکړئ، ځان پې پوه کړئ، وی تلې د کتاب و سنت سره. فکل ما وافق الکتاب والسنه فخذوه، هر خبره چې د کتاب او د سنت سره موافقین هغه واخلې، او چې د کتاب او د سنت سره موافق نه وي نو فترکوه، هغه پرېږدئ. او کله به داسې فرمایل چې لیس احد بعد النبي صلی الله علیه وسلم الا ويؤخذ من قوله ويترك الا النبي صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد هیڅ یو کس داسې نه دی مګر دا خبره به اخیستې کېږي او د هغه خبره به پرېښودې کېږي. د الله نبي هغه شخصیت دی چې د هغه ټولې خبرې واجب الاتباع دي. ابن وهب وی خپله چې ما د امام مالک نه تپوس وکړو چې د دې رجلینو د دې خپو د دې ګوتو خلال کول په اودس کې دا څنګه دي. امام مالک صاحب د دلیل دغه وخت کې نو معلوم نو وی لیس ذلک علی الناس، دا په خلکو باندې نشته. ما زه چپ شوم چې خلک کم شو لاړل، نو ما ورته وویل چې ما سره په دې یو دلیل شته دی. راته وی کم دی دلیل؟ ګوره دا خلک د دلیل تابع وو، خپله رایه به د دلیل په وخت کې پرېښوده. دی ورته په سند سره وایي د مستورد ابن شداد د هغه روایت ورته وایي چې رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یدلک بخنصره ما بین اصابع رجلیه،
په خپل کچه ګوته باندې به د ګوتو خلال کو ما رسول الله په خپل لیدلو او حدیث حسن دی امام مالک سے بوته چې دا حدیث خو ما تر دې وخت پورې نه دی اورېدلی نو بیا چې کله هغه پوه شو چې دا سنت دی نو فیامر بالتخلیل الاسوا خلقو ته به وی چې تاسو د ګوتو خلال کوئ امام شافعی رحمت الله علیه هغه سوی اجمع المسلمون على ان من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له ان يدعها لقول احد طول مسلمانانو سلفا خلفا پدې اجماع ده چا چې د رسول الله سنت واضح شي د پار روان دي چې د چا د وجه نه پرېږدي نه د یو امام نه د یو مجتهد نه د پلار نه د استاد د دې د وجه نه ګوره دا د تقلید جړ او باسي او امام مالک صاحب وی د کتاب او د سنت اتباع کې ولا تلتفتوا الى قول احد د چا قول ته التفات مکوي او چې کله به دا فرمایل چې زه یو خبره یو رائے وم وقد صح عن النبي صلی الله علیه وسلم خلافه رسول الله نه داغه خلاف ثابتي فاعلموا ان عقلي قد ذهب زما عقل بدغلتا بل طرف تتلي او کمزور شوی ایمان بد رسول الله حدیث ماته بنی را رسیدل امام احمد ابن حنبل رحمه الله هغه فرمایل صفا الفاظو کې لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعيه ولا الاوزاعيه ولا السوريه وخذ من حيث اخذوا زمام تقلید مکوي د امام مالک تقلید مکوي د امام شافعي تقلید مکوي د امام اوزاعي تقلید مکوي د امام سفیان ثوری تقلید مکوي وخذ او تاسو اخلي د اغه زین اخذو چې دی غشتي دي او کله به داسې فرمایل چې لا تقلد دینک احد من هؤلاء په دین کې د دې کسانو کې د هیڅ تقلیدونه کې کم شي چې د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابونو راغلي دي بس هغه باندې عمل کوي او بیا تابعین چې دي د دین وروسته سړی په هغه کې اختیارمند دي ځکه د تابعی قول په چا باندې لازم نه دی کله به فرمایل من رد حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو على شفا حلقه بسوچ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث رد کوي ودا د حلاکت د کند په غاړه باندې دي داسې په دا خو څلور ائمه مشهور دي نور په سلګونو ائمه دي سیر کې امام ذهبي 50 جلد سیر دی هغه کې په زرګونو ائمه د دین ذکر کوي په زرګونو ائمه د دین دي او دارنګه دا څلور پکې عام مشهور شوی خبره دا ده چې کتاب او سنت مونږ او تاسو اتباع ترابلی الله فرمای اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تاسو تابعداریو کې د هغه دین چې تاسو ته نازل شوی دی تاسو طرف د خوانه او کله فرمای کله دا فرمای چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني ورته وایا کچرتا تاسو محبت کول غواړئ د الله سره نو زما اتباع وکړئ او مشرکانو باندې مقابله کې سوي واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله او کله چې ویل شو دي ته تابعداریو کې د هغه دین چې الله نازل کړی دی نو دی بسوي بل نتبع ما الفینا علی ابانا د ما انزل الله په مقابله کې خپل ابا او اجداد او مشران پیش کول دا د مشرکینو کارو او د الله پاک چې د کوم بندګانو مدح کړی دا نو هغه بندګانو کې تقلید نو بلکې اتباع وا سورۃ زمر کې الله فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه وی زیر ورکه ما بندګانو ته کم بندګان الذين يستمعون القول یو تفسیر پکې داري هغه بندگان چې اوري د هر چا خبره اوري زد او عنایت پکې نوي یو امام او یو مذهب معین پس روان نوي بلکې د هر امام او د هر عالم او د هر مجتهد خبره اوري خود هر چا خبره منی نه بلکې فیتبعون احسنه اتباع د کمی خبره کوي چې کم احسنه خبره صدا چې د کتاب او د سنت سره موافقي نو دا کم خلق دي اولئک الذین هداهم الله
دا هغه خلق دي چې الله دې ته هدایت کړی دی واولئک هم اولو الالباب او دا دنیا کې عقلمن خلق دي که یو سره عقلمن خلق ګوري نو دنیا کې عقلمن خلق دي چې د دلیل پس روان دي اتباع کوي د کتاب او د سنت او د کتاب او د سنت په مقابله کې د چا خبره ته التفات نه کوي نو الله رب العزت په خپل کتاب کې چرته دانی دي فرمایله چې یو سره دی د یو امام یا د یو مذهب یا د یو شخص تقلیدو کې هغه پسې د پټولو مسایلو کې روان شي حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته نه دی ویلي صحابو نه دی ویلي بلکې صحابو دینه خلق منی کړی دي ائمو اقوال مخکې تاسو ته ذکر شو چې ائمو په خپل د خپل تقلید نه خلق منی کړی دي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وہ فرمایل اعلام کې امام ابن قیم دا خبر راوړی دا او نور کتابونو کې او دارنګه دا خبره ابن عبد البر په خپل کتاب باب فضل العلم کې راوړی دا او دارنګه دا علم بارکه کتاب لا يقلدن احدكم دينه رجلا یو سړی د په دین کې د چا تقلید نه کوي دا څوک وي صحابي د رسول الله وي څوک دی عبد الله ابن مسعود رجلا د یو بل سړی ان آمنا و ان کفر کفر ان آمنا کاغه ایمان وروړي دی ایمان وروړي کاغه انکار کوي دی انکار کوي مطلب دا دی دین کې څوک د چا تقلید نه کوي معاذ ابن جبل رضی الله عنه هم دا فرمایل نور صحابه کرام هم دا فرمایل نو د صحابو مشنم دا چې خلق په د تقلید نه منې کول او دارنګه د تابعین او امامانو مشنم دا چې خلق به د تقلید نه منې کول ټیک سوال شته دی د اهل علمنا الله فرمایي فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو تاسو کې د اهل ذکرنا د اهل علمنا که تاسو ته علم نوي دا تقلید نه دی دا د تقلید رد دی د اهل علمنا اهل ذکر سدي ذکر قرآن ته وي ذکر حدیث ته وي د قرآن او د حدیث والا د علماونو تاسو کې دا تاسو مکه چې ستارای پکې صدا او د پلان کې رائے پکې صدا او پلان کې مجتهد پکې سوی دا غینه به تاسو کې چې الله او رسول سوی نو چې الله او رسول اهل علم په منځ کې واسطه شو د دې خبره بذات نه منل شو بلکې د دې د الله او د رسول خبره او منله او دې په کې منځ کې واسطه شو ان کنتم لا تعلمون بل سوال دا دی سوال تقلید نه دی بلکې سوال مامور به دی مامور به د تقلید نه ویل کی نبی ته الله وی فاسال الذين يقرؤون الكتاب د اهل کتابونه تاسو کنو نعوذ بالله چې سوال تقلید شي نو نبی د اهل کتاب مقلد شو بیا انما شفاء العي السؤال دا بیمار سړی او بیلار سړی د پاره شفا صدا چې هغه تاسو کی نو سوال بارکه خدا حکم دی مشرکین اغي قیامت کی بسوي ربنا انا طعنا سادتنا وكبرانا فاضلوا السبيل مونږ د کتاب او د سنت په مقابله کې د خپل سردارانو د غټانو خبره منلې وي څه گمراه کړیو داغي تقلید نو مونږ د لارې نه گمراه کو مطلب دا دی چې تقلید کول د یو عالم د یو مجتهد د یو امام په دین کې دا جایز نه دی اتباع راغلی دا تقلید لفظ په یو بدعي لفظ دی دا لفظ په کتاب او سنت کې نشته دی د انسانانو لپاره په کتاب او سنت کې اتباع راغلی دا تابعداري راغلی دا نو چې کم لفظ غیر شرعي دی ناغه ولې خلک استعمالي او هغه کوي شرح عين العلم کی ملا لقاری رحمه الله وی علم ان الله تعالى ما كلف احدا بان يكون حنفيا او مالكيا او شافعيا او حنبليا پوښ په دې خبره چې الله رب العزت هیڅ څوک نه دی مکلف کړي په دې خبره باندې یو سړی د مالکی جوړیږي یو سړی د حنفي جوړیږي یو سړی د شافعي جوړیږي یا یو سړی د سفیان ثوری تقلید کوي یا د بل امام تقلید دی کوي
دا په شریعت کې الله نه دی ویل چې ته به حنفي کېږې. مالک قبر کې الله د دې تپوس نه کوي، میدان حشر کې تپوس نه کوي، قبر کې به د الله د نبي تپوس کوي. من نبیک او ما هذا الذي بعث فيكم، د رسول الله په باره کې به تپوس کېږي، داغه د سنت او د اسلام په باره کې به تپوس کېږي، د توحید په باره کې به تپوس کېږي. قیامت کې د دې تپوس پکېږي. دا تا نه تپوس نه کوي چې ته دنیا کې کم امام پسې روان وي، د چا تقلید دې کړو. دا بېځایه خبرې دي. نو خبره دا ده چې تقلید چې دی دا په دین د الله کې نشته. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې څومره شاګردان دي په اکثرو مسایلو کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خلاف کوي. دا ولې خلاف کوي؟ ځکه هغه دلیل پسې روان دي، دلیل پسې د دلیل تابعدار دي. تذکرة الحفاظ کې لیکي چې امام ابو یوسف مدینه منوره ته راغلو او امام مالک سره د سوع په مقدار کې اختلاف راغی. یو سوع د اهل الحجاز دی او یو د عراق والو د کوفه والو. د دې مقدار کې فرق دی. نو امام مالک ورته وی چې دا مسله به مونږه په مشاهده او په دلیل سره حل کوو. د صحابو زمانه تیر شوی د نږدې د غي د زمانه لوخي او سوع مقدار پروت ته ابو ګورو چې د چا برابر دی. چې هغه راو غوستل دا کورونو نه، نو چې وی کته ناغه دا اهل حجاز او د سوع سره برابر او د اهل کوفه دا غي نه خلاف د صحابه او سوع. نو امام ابو یوسف صاحب دغه ته رجوع کړ د خپل قول نه او وی لو رأى صاحبي ما رأيته لرجع كما رجعته. که زما ملګری امام ابو حنیفه هغه واضح دلیل لیدلې کم چې ما ولیدو، ناغه بم رجوع کړي واله که څنګه چې ما رجوع کړ. په ډیرو مسایلو کې امام ابو حنیفه رحمه الله د خپل شاګردانو خبرو ته رجوع کړي ده. هدایت د فقه کتاب دی، فقه حنفی. مسعل الجرابین کې امام ابو حنیفه نه نقل دی اول کې د دې خلافو. وعنه انه رجع الى قولهما، وی امام ابو حنیفه نه روایت ته چې د رجوع کړي دا قول د شاګردانو ته. او کتاب الطهارت نه وګوره د فقه کتابونه تر وصایا پورې ټولو کې اکثرو مسایلو کې صاحبین چې کوم د امام ابو حنیفه خاص شاګردان دي په اکثرو مسایلو کې داغه نه خلاف پیدا ولې کوي، ځکه هغوی د امام تقلید په ځان لازم نه ګڼي، ای د تقلید قائل نه دي. امام محمد په موطا کې 153 صفحه کې ویلي قال محمد اما ابو حنیفه رحمه الله فكان لا يرى في الاستسقاء صلاه. زمونږ استاد امام ابو حنیفه په استسقاء په مانځ کې په استسقاء کې مونږ جائز نه ګڼي. واما في قولنا فإن الامام يصلي بالناس ركعتين، زمون قول دا دی چې امام با خلقو ته 2 رکعاته کوي، ثم يدعو بیا به دعا کوي، ويحول رداءه او صادر باړی. ګوره وته دته دلیل معلومو د امام ابو حنیفه خبره نه ده منلې، هغه پرېښې ده. دارنګې حسام ابن یوسف البلخی چې دا د امام محمد د اصحابو نه دی او د امام ابو یوسف صاحب ډېر قریب شاګردانو نه دی او د امام ابو حنیفه صاحب وکان یفتی بخلاف قول الامام ابو حنیفه کثیره. دبه د امام ابو حنیفه د قول خلاف ډېر فتوی ورکولې، کومه خبره چې به د دلیل نه خلاف وه. د دې وجه نه ادب رفع الیدین کول په مواضع ثلاثو کې عند الرکوع والرفع منه د 2 رکعات نه 3 رکعات ته پاسېدو په وخت کې، رکوع په وخت کې او رکوع نه سر پورته کول وخت کې به رفع الیدین کول، سره د دې نه چې د امام ابو حنیفه شاګرد خاص دی. لکه څنګه چې سنت متواترو کې د قصاب بد عمل کوو. وګوره دا ائمه دي کې ضد او عناد نو دي، دلیل پسې روان. امام ابو حنیفه نه ډېر مسائل داسې نقل دي چې هغه په ډېرو مسایلو کې د خپلو خبرو نه رجوع کړی ده، هغې حق پسې روانو، دلیل پسې روانو. مونږ او تاسو باندې هم چې الله پاک یو شی نه دی لازم کړی، د یو امام تقلید مذهب
او د یو مجتهد قول منل نو دارنګې نه الله لازم کړي نه رسول لازم کړي نه په الله څخه فیصله کړي دا بلکې ائمه منع کوي کتاب الله دینه منع کوي سنت رسول دینه منع کوي الله فرمایي ولا تقف ما ليس لك به علم دې آیات کې د تقلید رد ده ولا تقف ما ليس لك به علم سورۃ بنی اسرائیل کې الله فرمایي ته مروانېګا مودرېګا په هغه خبره باندې چې نوي تاسو سره په هغه باندې علم او دلیل ځکه ان السمع والبصر والفؤاد غوګونه سترګې او زړه کل اولئک کان عنه مسؤولا د دې ټول نه تاسو شوي اوس دلته کې تفسیر قرطبی دې آیات دلان دي هغه لیکي چې په دې باندې اتفاق دی چې تقلید چې دی دا علم نه دی او بے دلیل خبره ده دې بس تلل من دي التقليد ليس طريقا للعلم ولا موصلا له في الأصول ولا في الفروع وهو قول جمهور العقلاء والعلماء تقلید دا علم لار نه ده او نه علم ته سړی رسي نه په اصول کې او نه په فروع کې او د جمهور عاقلانو د علماء قول ده امام ابن قیم وی اجمع الناس اجماع کړي د خلکو على ان المقلد ليس معدودا من اهل العلم چې مقلد نه د شمار په اهل علم کې وان العلم معرفه الحق بدليله علم ستوي حق په دلیل سره پیژندل حق پیژندل او داغه دلیل هم پیژندل دیتا علم وي نو دیو جنا الله مو چې ولا تقف ما ليس لك به علم بے دلیل خبره باندې ودرې گما ده بے دلیل خبره اتباع تابعداري مکوا دا نفي د تقلید نه تقلید هم د مخکې تعریفونه چې د کم اصول فقه حنفي او نورو کړی دي هغه د تقلید دا معنا ده چې چا پس بے دلیل الله ولا تقف ما ليس لك به علم بے دلیل خبره باندې مو درېګا مروانېګا ځکه ستاد د غوګونو سترګو نه به تپوس کیږي خبره وتله چې بازار ته زینو معمولی شی ټماټر او پیاز اخلي نسونه چاند بین کې معمولی سودا کې نسونه چاند بین کې کراو کوټا او خو بد پکې ګوري لیکن دین د دومره بے قدر شو چې هغه بس په پټو سترګو باندې دا نه ګوري چې د الله رسول خبره سره او حق او باطل پکې سدي دا موضوع ډېر اوږده موضوع ده په یو بیان کې لکه د ملګری د دې تحقیق تاسو کو دا په یو بیان کې نه کیږي دې مستقل کتابونه دي ما په خپل په دې باندې سلیکل کړی دي چې هغه یو کتاب شکل کې جوړیږي اوږده لیکل په دې باندې تفصیلی بحث دی والسلام